सूरे अनफाल नहम सिपारा आयत नंबर 11। सूरे अनफाल नहम सिपारा आयत नंबर 11। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैक। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ युग़श्शीकुमुन नुआस अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाइ माअन लियुत्तहिरकुम बिही व युज़हिब अन्कुम रिजज़श शैतानि वलियरबित अला क़ुलूबिकुम व युथब्बित बिहिल अक़दाम। इज़ यूही रब्बुक इलल मलाइकति अन्नी मअकुम फसब्बितुल लज़ीन आमनू सउल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीन कफ़रुर रुअब फ़ाज़रिबू फ़ौक़ल अअनाक़ वज़रिबू मिन्हुम कुल्ल बनान। ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. صدق الله العظيم. सूरे अनफाल नहम सिपारा
دویم نمبر رکو آیت نمبر 11. اس دی زینا اللہ جل شانہ فرمائی اذ یغشیکم النعاس کله چې پټ کئ تاسو الله تعالی په پرکالای سره امانتن د امن د پاره منه د طرف د اغنا وينزل علیکم او راورولی دی پتاسو باندې من السماء د اسمان د طرف نا ما ان ابو لیطهرکم دی د پاره چې پاک کړی تاسو به پاغي سرا ويذهب او لرکی عنکم تاسو نرجز الشیطان پلیتی د شیطان وليربط على قلوبکم او کلکوال راولی ستاسو پزلونو کې ويثبت به الاقدام او کلک کی په سبب د دې سره قدمونه ستاسو. اوس دا آیت نمبر 11 دی زینا دا سلورم علت ته او د نصرت الہیہ نور طریقی دی. نعاس او اللہ فرمائی اذ یغشیکم النعاس کله چې پټ کړی تاسو الله تعالی په پرکالای سره نو دې ځای کې اوس حاصل د علتیت هغه ذکر کوي او هغه دار چې په میدان د بدر کې په صحابه کرامو د کموالی د وجنا یراله او بلدار چې شیطان وسوسې واچولی چې تاسو سره وبنشتا او په شګو کې نو تاسو به جنگ څنګه وکئ. نو الله تعالی یو پرکالی راوسته په دی باندې او پاغي سره تینه دا یره لري کړه او باران رو ورو چې پاغي سره پاکواله هغه حاصلې دو او د شیطان وسوسې چې دینو هغه تینا لاړې او ختم شوي. النعاس چې دینو دا لک خوب ته وایي چې د هغې اثر په سر باندې هغه درونوالی راشي لکه کله د انسان په سر باندې درونوالی راشي او د دا سترګې داسې مرغۍ مرغۍ کیږي نو دې ته نعاس ویلی شي. امانتن دا دی ته ویلی شي چې سبب د خوب موجود وي لیکن خوب چې د هغه زایل شي او دا معجزه او کرامت وي. امانتن دا دی ته ویلی شي چې سبب د خوب دا موجود وي لیکن هغه خوف او یره چې دا زایل شي او دا معجزه او کرامت وي. او امن هغه ته وایي چې سبب د خوب زایل شي نو دلته کې چې دی نو مقابله کی کافران هغه تیار ولاړ وي جنگ هغه موجود دی لیکن خوب چې د هغه زایل شو نو ځکه امانتن دای ذکر کو او داسې په سوره آل عمران کې چې دی هغه تیر شوی دی. او بیا فرمای اللہ جل شانہ فرمائی په سورہ آل عمران کی ذکر کړی دی الته یو طائفه ذکر کړی دا چې هغه په جنگ بدر کې جنگ احد کې منافقان خو پاغي باندې نعاس رانغه او په غزوه بدر کې منافقان نشتا خو پاغی باندې نعاس چې دی نو هغه الترانغه او په غزوه بدر کې منافقان نشتا نو دلته ټولو ته خطاب وکړ لیطهرکم په اودس کولو غسل کولو سره. الله فرمای ما لیطهرکم ما نه مراد چې دی دا اوبه دي لیطهرکم دې دپاره چې پاک کړي تاسو
نو مراد د لیطهرکم نا پاکیدل په اودس او په غسل سره دي. رجز الشیطان بی اودسی او جنابت یا هغه وسوسې چې شیطان اچولی وي په زړونو د مؤمنانو کې چې تاسو سره اوبه نشته، نو معلومه شوه چې تاسو په حق باندې نه یئ. بیا الله فرمایي ولیربط ربط القلب، دام صفت د اولیاء الله دی او ربط او اطمینان کې فرق دی. ربط او اطمینان کې فرق دا دی، د اطمینان سره سبب هغه ذکر وي او د ربط سره سبب ذکر نه وي. او ربط چې دا عبارت ته د پوخوالي د زړه نه په عقیدی او په دعوت او په جهاد کې بغیر د سیرې نه. نو فرمای ولیربطا په دې کې دا لام ذکر کنو اشاره ده چې د دې تعلق د نعاس او د باران دواړو سره دی. ولیربطا او چې کلکوالی راولي علی قلوبکم په زړونو ستاسو باندې، ویثبت به الاقدام او کلک کړي په سبب د دې سره قدمونه ستاسو. ویثبت به دا ضمیر چې دی انو اوس دې ځای کې ویثبت به دا ضمیر ربط قلب ته راجع دی یا اوبو د باران ته چې دی نو دا راجع دی. نو فرمایي ویثبت به الاقدام چې کلک کی په سبب د دې سره قدمونه ستاسو، یا مطلب دا دی چې کلک کی په دې سره زړونه ستاسو. نو الله فرمایي اذ یعشیکم النعاس، نو ویثبت به الاقدام او یا مراد دا دی چې دی کې ریګ هغه ډیر زیاتو، نو د دې وجې نه چې ستاسو دا قدمونه دا په دې ریګ سره دا مضبوط شي. الله جل شانه بارانو کو چې باران یې وکړو نو په هغې سره د دې هغه ریګ چې هغه ختم شو. لکه تاسو خیال کړئ کله کله سړی چې دی هغه په موټر سیکل باندې یا په سیکل باندې رواني، نو په هغه ریګ کې بنده راخویږي. نو الله فرمایي چې ستاسو زړه یا دا قدمونه چې دي دا په دې ریګ سره مضبوط شي. بیا ورپسې آیت نمبر 12 اذ یوحی ربک الی الملائکة انی معکم، دا پنځم علت ته د اول داوی او حاصل دار چې الله تعالی ملائکو لرا په جنگ کولو کې تاسو سره شریک کړل او داغي د وجنا غنیمت حاصل شو، نو پای کې اختلاف تاسو مکوي. اذ یوحی ربک، کم وخت چې وحی وکړه رب ستا الملائکتی ملائکو ته انی معکم چې زه تاسو سره یم، فثبت الذین، پس مضبوط کوي هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی. نو فثبت الذین آمنو یو تثبیت قولیو، مطلب دا دی چې زیر ورکې مؤمنانو لرا په مدد د الله تعالی. او دویم تثبیت چې نو دا عملیو چې ملائک حاضر وو د پاره د قتال په شکل د سړو کې، مؤمنانو بعضې د هغې نه ولیدل او د بعضو اوازونه اوریدل، لیکن دی نه پیژندل مخکې د اخبار د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه. کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خبر ورکو چې دا الله ملائک را لیږلي دي. بعضې ملائک چې نو بعضې مؤمنانو هغه ولیدل او بعضې ملائک لیدلی نو، خو صرف د هغې هغه اوازونه چې دي هغه یې اوریدل. او دریم چې دی دا تثبیت دی په طریقې د الهام سره په زړونو د مؤمنانو کې. لکه که تاسو خیال کړئ کله کله یو سړی وایي یاره ما اوس زړه کې دا خبره تیره شوه، او یاره زما اوس چې دی نو ما وی ګوره که دا کار داسې شو هغه الله وکړو. د سړي پړه کې یو خبره راشي، نو فرمای انی معکم، زه تاسو سره یم، فثبت الذین، پس مضبوط کوي هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی. نو انی معکم معیت د دې نه مراد هغه نصرت دی.
نو معلومه شوا چې ملائک د الله تعالی نصرت ته محتاج دي. او یو احتمال پکې دا دی چې دلته قولو چې دی نو دا پټ دی. ووایي مؤمنانو ته چې الله تعالی د طرف نه انی معکم، چې څوک الله وایي زه تاسو سره یم. قولو ووایي تاسو د مؤمنانو ته، الله فرمایي انی معکم زه تاسو سره یم. بیا ورپسې الله فرمایي سألقي، دا تفسیر د معکم دی یا نتیجه د فثبتو ده. الله فرمایي سألقي خامخا به واچوم فی قلوب الذین، پزړونو د هغه کسانو کې کفرو چې کافران دي، الرعب یرا، فضربوا فوق الاعناق، ووهئ د دوی د پاسه د سټونو، وضربوا ووهئ منهم د دوی کل بنان هر یو بندو. نو ګوره رعب چې دی دا یعنی زړه د یرې نه هغه ډکېدل، لکه د سړي زړه چې دی دا د یرې د وجې نه هغه ډک شي په امید د مصیبت سره. نو فوق الاعناق مراد د دې نه د سر دا رستنی حصه چې دا تېنه مراد د فوق الاعناق مراد تېنه سټ دی. او بعضې وایي چې نه ټول سر تېنه مراد دی. الله فرمایي فضربوا ووهئ فوق الاعناق، سټونه د دی، وضربوا کل بنان، وضربوا منهم ووهئ د دی هر یو بند. نو بنان دا ځکه خاص کو چې په وهلو سره چې په دې باندې جنگ چې دی نو دا کیدی شي. نو فضربوا فوق الاعناق، بعض مفسرین وایي چې لفظ د فوق چې دی نو دا زائد د ای فضربوا الاعناق، سټو دا چې دی نو ووهئ. او کله کله چې سړی مثال یو کس په سر باندې اولی یا په سر باندې په سوټي باندې ووي نو هغې سره هغه هلاکت د انسان راځي. نو دی وجې نه دلته کې فضربوا فوق الاعناق ذکر کړی دی. ووهئ تاسو سټونه د دی یا د سټ د پاسه د سر د شاته حصه چې کومه ده دا وله ووهئ کل بنان. بنان چې دی نو علامه ابن عطیه وایي چې بنان ځکه ذکر کو چې دا اضعف الاعضاء دی، یعنی داخل شو په دې کې ټول اعضاء د جسدو. او یا دا چې د کپړی په وهلو سره هلاکت راځي او په ضرب د بنان سره حرکت کول چې دی نو دا ختمیږي. نو تور او یا اسلحه بیا دی هغه نشي نیولی. لکه مثال یو سړي لاس دی نو دی چې اسلحه نیوي خو په ګوتو باندې نیوي که نه. یا مثال چې دی نو یو سړی دی هغه ټوپک رالی نو په لاس باندې رالی، یو سړی تور رالی نو په لاس باندې رالی. نو کله چې هغه نه تا ګوتې کټ کړې نو دی بیا څه کولی شي، دی بیا توره نشي راغستی. نو ځکه الله دلته فرمایي چې کل بنان، هر یو بند چې دی نو دا وله ووهئ. بیا ورپسې آیت نمبر 13 الله فرمایي ذلک بانهم شاقوا الله، دا په سبب د دې چې دوی خلاف کړی دی د الله تعالی و رسوله د رسول داغو. ومن یشاقق الله، او چا چې خلاف وکړه د الله تعالی او داغه د رسولو، فان الله بیشک الله تعالی شدید العقاب، یعنی سخت عذاب ورکوونکی دی. دی آیات کې سبب ذکر دی د پاره د وجلو د کافرانو چې هغه شقاق دی. او شقاق په اصل کې دی ته وایي چې دوه ټوکړي هغه جوړ شي او یو د بل په مقابله کې وي. نو علما لیکي چې د هر مشرک او مبتدع مشاق د الله تعالی او د رسول دی. هر مشرک او مبتدع د مشاق د الله تعالی او د رسول دی، ځکه چې د هغې په خلاف کې دین جوړ کړی دی، د هغې په خلاف کې دین جوړ کړی دی. نو داسې په سورې حشر کې هلته به هم چې دی نو هغې کې به چې دی نو راځي، سورې حشر کې به بیا چې دی نو د هغې ذکر راځي. نو الله فرمایي ذلک بانهم شاقوا الله،
او ومن یشاقق الله، چا چې خلاف وکړ د الله او د رسول نو فإن الله شدید العقاب، د لپاره سخت عذاب دی. بیا ورپسې فرمایي ذالکم فذوقوه، دا عذاب ستاسو یعنی اوسه کوي تاسو دا په دنیا کې، وان للکافرین عذاب النار، او پوه شئ چې بېشکه د کافرانو دپاره عذاب د اور دی. نو ګوره د دې آیات په باره کې د عوامو کافرانو هغه پکې ذکر دی چې شقاق خفیف ته د دې وجې نه دلته په یو شاقې کې ادغام اونکو، او په سورې حشر کې هلته آیت نمبر 4 کې هلته ادغام کړی دی. نو حال د یهودیانو دی چې د هغوی شقاق هغه ډیر شدید دی، د دې وجې نه په ادغام د شد سره هلته ذکر کړی دی. بیا ورپسې آیت نمبر 14 دا خطاب کافرانو ته او په دې کې اشاره ده قتل او قید او ذلت د کافرانو په غزوه بدر کې. الله فرمایي اوسه کوي تاسو دا عذاب په دنیا کې چې هغه قتل دی یا قید دی او یا ستاسو رسوایی د ذلت دی، نو الله فرمایي دا تاسو اوسه کوي. فذوقوه دا په طریقې د استهزاء سره ذکر کړی دی، ځکه چې ذوق دا په خوږو سیزونو کې هغه ذکر کیږي. یعنی فذوقوه اوسه کوي تاسو، نو دا په خوږو سیزونو کې چې دا ذکر کیږي. وان د دې نه مخکې واعلمو چې نو دا پټ دی، واعلمو وان للکافرین، پوه شئ چې دا کافرانو دپاره عذاب النار، عذاب د اور دی. او بیا ورپسې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اے ایمان والو کله چې مخامخ شئ تاسو د کافرانو سره په حال د جنگ کولو کې مگر زوی تاسو دی ته شاګانی. آیت نمبر 15 دا اوس دی ځای نه اول قانون د مجاهدینو دپاره. مونږ پرون وی چې په دې کې به قوانین به ذکر کیږي، علتونه به ذکر کیږي، دعوی به ذکر کیږي. نو اوس دی ځای نه دا اول قانون دی مجاهدینو دپاره چې د میدان جنگ نه تیښته ونه کوي، او دا تیښته کول دا ګناه کبیره دی. چې کله مجاهد د میدان جنگ نه تیښته کوي نو د دپاره دا تیښته کول چې دی دا ګناه کبیره دی. لفظ د ادبار د کار په قباحت باندې دلالت کوي. الله فرمای فلا تولوهم الادبار، ادبار چې د کار په قباحت باندې چې نو دا دلالت کوي. نو یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، زحفا چې نو دا په اصل کې خړپوسې کول د ماشوم چې نو هغې ته وایي. ماشوم چې کله خړپوسې کوي دې ته زحفن ویلی شي. یعنی لخکر د ډیروالي د وجې نه په دمه دمه ځي. لخکر کې چې کله کسان ډیر وي نو هغوی په دمه دمه رواني. ماشوم چې کله دی لږ لوی شي او دی خړپوسې کوي نو دی داسې په خپو باندې په مزه مزه باندې چې دی نو په زنګنانو باندې رواني. او بله دا ده چې زحف دا نږدې کېدو ته ویلی شي، یعنی په وخت د جنگ کې یو بل ته نږدې شي. الله فرمایي یعنی په وخت د جنگ کې یو بل ته څه شي؟ نږدې شي. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. بیا ورپسې فرمایي ومن یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بعذاب من الله ومأواه جهنم. ومن یولهم چا چې وګرځوله دیتا یعنی یومئذ په دغه ورځ باندې دبره شاخ پله الا متحرفا مگر که هنر کوونکي وي لقتال د پاره د جنگ او متحیزا یا یوازې کیدونکي وي الی فئة د ډلې خپلې سره فقد باء نو په تحقیق سره باء بعذاب من الله اخته شوي دي په عذاب د الله تعالی سره ومأواه جهنم
او ځای د دوی د اوسېدو څه شی دی هغه جهنم دی. آیت نمبر 16 په دې کې ذکر د عذاب اخروي دی په تیښته کولو باندې، لیکن دوه حالتونه یې د هغې نه مستثنا کړي دي. دوه حالتونه یې د هغې نه مستثنا کړي دي، یعنې که د دې دواړو حالتونو کې انسان تیښته وکړي نو خیر دی. یو هنر او طریقه جوړول د پاره د جنگ چې دشمن ته شا وګرځئ او ناڅاپه پرې راواپس شي او حمله پرې وکړي، یا خدا طریقه. او دویمه دا ده چې د خپلې ډلې نه یوازې شوی وي نو ځان هغه بلې ډلې ته هغه رسئ د پاره د امداد حاصلولو. نو په دې دواړو حالتونو کې شا ګرځول هغه شته، خو لیکن په ارادې د تیښتې کولو سره هغه نشته دی. په ارادې د تیښتې کولو سره دا نشته دی. نو فرمایي فقد باء بعذاب من الله، په تحقیق سره اخته شوي دي په عذاب د الله تعالی سره. ومأواه جهنم، او ځای د دې چې دی هغه جهنم دی. نو دغه دوه طریقې یاد کړي چې دا د دې نه مستثنا دي. که په دې دواړو طریقو سره ته تیښته وکړې نو خیر دی، خو دې نه علاوه که ته د جنګ نه تیښته کې انو هغې نه تیښته نشته. او مشران وایي چې کم شپه ستا په ګور وي هغه ستا په کور کېدی نشي، کم شپه چې ستا په ګور وي هغه ستا په کور کېدی نشي. نو لہذا بیا ورپسې فرمایي وبئس المصیر، او ډیر بد ځای د ګرځېدو دی. بیا ورپسې آیات کې فرمایي فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، پس نه دي قتل کړي تاسو هغوی دپاره لیکن الله تعالی قتل کړي دي دوی دپاره. وما رمیت، نه دي رسولي تا شګې سترګو د کفارو ته اذ رمیت، کله چې تا ګزار کړی دی د لاس نه، ولکن الله، لیکن رسول دی هغه الله تعالی رما سترګو د کفارو ته. وليبلي المؤمنین، او دې دپاره چې انعام او احسان وکړي په مؤمنانو، یعنی د خپل طرف نه، یعنی بلاء د خپل طرف نه، یعنی بلاء حسنه، انعام خیستا. اوس آیت نمبر 17 دا شپږم علت دی د اول داوی او حاصل دا دی چې دا کم مشرکان په بدر کې قتل کړی شوي دي یا په سترګو د هغوی کې کاڼي هغه پې لګېدلي دي، شګې پکې اچولي دي، نو وایي دا تاسو نه دي کړي، دا خو الله تعالی کړي دي او په هغې سره غنیمت حاصل شوی دی. نو په هغې کې اختلاف تاسو الله وی اختلاف پکې مه کوئ. تاسو بیا تاسو ولې اختلاف کوئ؟ ولکن الله قتلهم، دا نسبت یا په دې وجې سره دی چې الله تعالی توفیق د قتل ورکړو مؤمنانو له سره د کموالي د اسبابونه، او یای وجه دا ده چې قتل کړی شوي په واسطې د ملایکو، ځکه چې بعضو روایتونو نه ثابته ده چې صحابي به هغه چې دی نو ګزار به یې وکړو، مخکې به چې دی نو هغه د کافر سر به هغه به وغورځېدو. نو فرمایي چې الله جل شانه چې دی اصل کې دا سترګو د کافرانو ته دا شګې چې دي دا لیږل، دا پکې اچول، دا د الله تعالی کارو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې طرف ته شګه ونوسته، هغه د هغې سترګو ته ورسېده. نو اوس دې ځای کې یو سوال راځي، سوال دا دی چې آیات کې خو هم نسبت د رما شوی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته، او بیا ترې نفي هم شوې ده. د دې څه وجه ده؟ لکه دلته وایي چې پیغمبر د شګې وویشتې او بیا وایي چې نه دا تا نه دي کړي، دا الله کړي دي. د دې مطلب څه دی؟ نو جواب دا دی چې نسبت د رمی په اعتبار د ظاهر سره دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موټی کاڼي راواغستل او د کافرانو طرف ته وویشتل، او نفي د رمی په دې وجې سره ده چې هغه کاڼي سترګو د کافرانو ته رسول، دا د پیغمبر کار نو، دا د الله تعالی کارو، ځکه چې دا معجزه وه. نو دواړه جوابونه په دې کې چې دی هغه حل شو. کم پیل چې د بنده په اختیار او کسب سره دی چې هغه رمی ده، کاڼي ویشتل دي،
د هغې نسبت نبي ته وکړو او اذ رمیت سره او چې کم کار د بنده د کسب او د اختیار نه بهر دی نو هغې کې د نبي نه نفي وکړه الله تعالی ځان ته چې د هغې نسبت وکړو اذ رمیت کله چې تا گزار کړی او بیا وی ولکن الله رمى لیکن دا تا نه د الله تعالی نو دی آیات کې دلته دک سوال راغی او په سوال کې ول مونږ جواب چې دی هغه ذکر کړه بل دار علامه ابن جریر او تفسیر قرطبی والا او نور مفسرین وی چې دا دلیل دی چې په دې خبره باندې چې د بندگانو ټول کارونه الله تعالی پیدا کوي خو بنده صرف هغه کسب کوي یعنی بنده صرف څه کوي هغه کسب کوي نو الله فرمای وليبلي المؤمنین دې د پاره چې انعام او احسان وکي نو دې ځای کې وليبلي المؤمنین الله فرمای چې یعنی بلاء دلته په معنا د عطاء سره دی ای ليعطي المؤمنین عطاء حسنا ای جمیلا بلا مشقه نو یبلی په معنا د یعطی سره دی او بلاء په معنا د عطاء سره دی ذالکم د دینه مخکې قلنا مقدر دی ای قلنا ذالکم فذوقوه او د اننا مخکې چې دی وعلمو دا مقدر دی نو دې ځای کې مقصود د یو ابتلا د مؤمنینو ده او بل د کافرانو هغه مکر او فریب او بیکاره کول دي نو الله فرمای ذالکم وليبلي المؤمنین منه بلاء حسنا ان الله سمیع علیم او بیا وی ذالکم دا کار خدا سے اوشو وان الله بشک الله تعالی موهن کید الکافرین یعنی کمزوری کون کې تدبیر د کافرانو د پاره آیت نمبر 18 دا خطاب د مؤمنانو ته او ذالکم کی اشاره د بلاء حسنا تا مبتدا محذوف ده یعنی العرض ذالکم وان عتب ته په ذالکم باندې یا په اعلمو باندې چې هغه حذف ته نو فرمای ذالکم وان الله موهن قید الکافرین او بیا ورپسې آیات کې الله فرمای ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح اس آیت نمبر 19 چلینو دا زجر او تخویب ته او خطاب د کافرانو ته په اخر کې بشارت ته مؤمنانو ته نو د دې حاصل دا دی چې کافرانو یو دعا غوښتلی وه او د هغې بد اثر الله تعالی په هغې باندې وغورځو او هغې الله تعالی مغلوب کړل او بیا د آیات کې دوه توجیحات ذکر کوي اول دا دی چې دا خطاب د کافرانو ته او دا توجیه غوره ده ځکه چې رستو یعنی جملې په دې باندې دلالت کوي او دویمه توجیه دا ده چې دا خطاب د مؤمنانو ته مفسرین لیکي چې ابو جهل او داغه ملګری بدر ته د وتلو نه مخکې د کعبې غلاف ونیو او دا دعای اولسته چې یا الله په دې دواړو ډلو کې چې کم یو په هدایت باندې وي او کم ستا په نیز باندې غوره دی نو د هغې سره ته خپل امداد شامل حال کا لیکن دا دواړه صفتونه په مؤمنانو کې موجودو نو الله تعالی دا دعا د مؤمنانو په باره کې قبول کړه نو فرمای ان تستفتحوا تاسو فیصله غواړئ فقد جاءكم الفتح په تحقیق سره راله تاسو ته فیصله ابو جهل فیصله غوښته الله ورته چې نو فیصله هغې راولېږله چې دی یې مغلوبه کړل او مسلمانان چې دي دی غالب کړل وان الله الله فرمای وان تنتهوا که تاسو منع شئ د کفر نه نو فهو خیر لکم دا ستاسو دپاره غوره دی اوس که تاسو د دې نه منع شئ د کفر نه نو دا تاسو دپاره دا غوره ده خو که چرې تاسو منع نه شئ نافرمانی کوئ یعنی تاسو واپس کیږئ نافرمانی ته نو مونږ به واپس شو امداد د مؤمنانو ته ولن تغنی عنکم اچرې به یعنی دفع نه کړي تاسو نه فئتکم ډله ستاسو شیئا هېڅ څیز ولو کثرت اگر کاغه ډیر وي خو ان الله پوه شئ چې بېشک الله تعالی مع المؤمنین ملګری د مؤمنانو دی وان الله د دینه مخکې لفظ د وعلمو پټ دی وعلمو پوه شئ ان الله بېشک الله تعالی
سره مع المؤمنین د مؤمنانو سره دی. نو دا بشارت ته مؤمنانو ته او په نصرت خاصه سره. بیا ورپسې آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنو، آیت نمبر 20. د دې ځای نه دویم باب شروع کیږي تر آیت نمبر 40 پورې. په دې کې څلور قوانین د جهاد به ذکر کوي او په منځ کې به ترغیب ذکر کوي جهاد دپاره، او پنځم قانون نرستو آثار د تقوا به ذکر کوي وجودن او عدمن، او بیا به پکې دوه علتونه ذکر کوي، او بیا پکې تخویب ته د پاره د منکرینو، او دویمه داوره د صورت. نو په دې آیات کې دویم قانون دی او مطلب د هغې دا دی چې مجاهدین یعنی مجاهد باندې لازم دی چې د الله او د رسول تابعداري وکړي. د الله او د رسول تابعداري چې دی نو دا وکړي. نو دا ځان سره یاد ساتئ. دا چې څه مې ووي دا ځان سره یاد ساتئ. ډېر کسان پکې بیا ووایي مونږ خو لیکل نه دي کړي، مونږ نه پاتې شوي دي. کوشش دا کوئ دا ځان له ریکارډ کوئ، بیا د هغې نه لیکل کوئ. دا ځان له ریکارډ کوئ، د هغې نه لیکل کوئ. ځکه چې دا ما راته کوم فلسفه مې درته ووي نو دا دومره زر خو تاسو نه شئ لیکلی، او نه دومره ټیم وي چې مونږ به دې ته ناست یو چې یو لفظ به زه وایم او تاسو به یې لیکل کوئ، او نه چې دی نو مطلب دا دی چې ما ته پته لګي چې تاسو ولیکل او که نه. دا خو د پیریانو ماماګانو ژبه ده، پوه شوې که نه، او د ړوند د لاس غرګې دی. انو لحاظه دا ځان ته مخکې نه لیکئ. آیت نمبر 20 د دې ځای نه دویم باب دی. زه ته ځکه دومره صفا درته وایم چې تاسو پې پوه شئ. اصل قرآن چې دی دا د کیسو کتاب نه، کیسه به پکې مخکې راځي او به کوو په خپل ځای، او کم ځای کې چې واقعي هغه هم ذکر کوو، کم ځای کې چې کیسه یي هغه به هم ذکر کوو. خو دې ځای کې اصل قرآن چې دی نو موږ ویلی دي چې قرآن به په قرآن باندې حل کې، یا به په احادیثو باندې حل کې، یا چې دی نو باقوال التابعین او تبع تابعین، یا باقوال الصحابه. دا تاسو ویلی دي په اول کې په اصولو کې. نو لہذا دا چې دی نو اصل قرآن چې دی د دې حل پکار دی. په دې کې کیسې نه دي پکار چې مطلب داسې نه، د اصل د قرآن حل دی. زما مقصد دا دی چې تاسو په دې باندې پوه شئ. نو پوه خبره دا ده چې دې ځای نه دویم باب دی تر آیت نمبر 40 پورې. په دې کې څلور قوانین د جهاد به ذکر کوي، په منځ کې به ترغیب وي د څه دپاره د جهاد دپاره، او د پنځم قانون نه وروستو به آثار د تقوا ذکر کوي وجودن او عدمن، او بیا به پکې دوه علتونه ذکر کوي، او بیا به پکې تخویف وي دپاره د منکرینو، او دویمه دعوه د صورت ته. نو اوس په دې آیات کې دویم قانون دی، او مطلب د هغې دا دی چې مجاهد باندې دا لازم دی چې دی د الله او د رسول اطاعت وکړي. نو فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تولوا عنه، یعنی ولا تولوا عنه مفرد ضمیر ځکه ذکر که چې اطاعت د الله او د رسول دا یو دی. د الله او د رسول اطاعت دا یو دی. وانتم تسمعون دا قید د پاره د ډیر تاکید، یعنی سره د علم نه اعراض نه کې، او سمانه مراد اوریدل د پوی او د تصدیق کولو دی. اوریدل د پوی دی او د تصدیق کولو دی. بیا ورپسې فرمایي ولا تکونو کالذین مکیږي پشان د هغه خلکو قالو چې وایي سمعنا اوریدلی دی مونږه وهم لا یسمعون، او حال دا دی چې دی نه دي اوریدلی په زړه سره. دا درې آیاتونو کې دا زورنه د منافقینو ته، ورپسې 21 22 23 د دریو آیاتونو کې زورنه د منافقانو ته چې هغوی سستی کوي په جهاد کې او منع کوي مؤمنانو لره د اخلاقو د منافقانو نه. دا آیات دلیل دی په دې خبره باندې چې څوک د خولې اقرار کوي چې زه تابعدار یم او امتی یم، لیکن هغه باندې د دې اثر نه ښکاري، نو دا قول د ده چې دا بې فایدې دی او دا علامت د سره د نفاق دی. دا علامت لکه یو سړی وایي زه د پیغمبر امتی یم، او د ده په سیرت کې چې دی انو هغه د ده په شکلو کې، د ده په مطلب په اخلاقو کې، هغې کې چې دی نو ده ته مطلب هغه نه ښکاري، د ده پکې پته نه لګي. نو لہذا فرمایي چې د خولې دا اقرار کم دی کوي چې زه تابعدارم یم او امتیم یم، نو دا د باندې د دې آثار نه ښکاري، نو دا قول د ده بې فایدې دی. لا یسمعون، او فرمایي
چې دلته کې اوس لا يسمعون. الله فرمای دا نفي د سمانه مراد د نفي د قبولیت او د تصدیق تا. نفي د سمانه مراد نفي د قبولیت او د تصدیق تا، یعنی وهم لا حال دار چې دی نه دی اوریدلی. ان شر الدواب بشک بدترین په زناورو کې عند الله پنځ د الله تعالی الصم البکم اغه الله تعالی تسری کانو د حق نه ګونګیان دي لا یاقلون اغه نه پویږي عقل پکې نشتا. آیت نمبر 22 دا دلیل دی د مخ کې آیات د پاره چې د منافقانو په شانتی تاسو مکیږي ځکه چې دی بدتر دي او د آیات نه معلومه شو چې عنادي کافر او مشرک د الله په نسبت باندې د ټول مخلوق نه دا بدتر دی او دا علت اصلي دی د پاره د قتال ځکه چې د شر والا سیز وجل چې دینو دا ضروری دی او دا آیات عام دی منافقانو او ښکارا کافرانو ته. دا سبب په سوره بینه کې به هم راځي. نو وجه د شریعت او د بدتر کېدو هغه د دې دار چې د نورو زنده سرو چې غوګونه او جبا او دماغ دي هغه ته خپل هغه مناسب پایدي اخلي او دا کافرانو منافقان د دینه پایدي نه لي نو هغه ته بدتر هغه ورته وي. الله فرمای یعنی ان شر الدواب عند الله یعنی پنځ د الله تعالی باندې هغه چې د نصری یعنی شر الدواب بدترین په جاندارو کې پنځ د الله تعالی باندې هغه کانو دي د حق نه ګونګیان دي الذين لا يعقلون کسان چې هغه عقل نه لري او هغه مطلب دار چې د حق نه هغه اوریدونکي دي او حق نه پیژني حق هغه نه پیژني. نو الله جل شانه فرمای چې ان شر الدواب یعنی په دا کې چې نو په زنده سرو کې نو دا د منافقانو هغه مثال چې نو دلته کې ورکو چې تاسو په حق باندې نه پوهیږئ. الله د لسترګې درکړي دي غوږونه درکړي دي او خولې درکړې ده پوزه درکړې ده دا ارس الله تعالی درکړل او بیام تاسو په دې باندې نه پوهیږئ. تاسو بیام چې نو حق هغه نه قبلوي تاسو په حق باندې نه پوهیږئ چې آیا دا حق ته او کنه. نو الله فرمای چې کم خلق په دې باندې هغه نه پوهیږي چې آیا د الله تعالی مونږ لکه مسترګې راکړي دي دا قرآن په زوینه ما دنیا دا نظام په زګورم آیا دا مطلب دا چې دا حق دی او کنه. نو چې د دې په حق باندې نه پوهیږي نو الله فرمای ته خو چې دنو بیا دغه زنده سرونه دغه زناورونه هم ته په اخوای د دین هم ته یعنی هغه طرف ته. نو ترجمه ته وګورئ ښا فرمای یعنی اذ یعشیکم النعاس یعنی کله چې پټ کیا تاسو النعاس په پرکالای امنتن د پاره د امن منه د خپل طرفنا وينزل علیکم او راورولی پتا سبحانه من السماء د اسمان ما ان یعنی اوبو باران لیطهرکم د پاره چې پاک کی تاسو به پای سرا ويذهب عنکم الرجز الشیطان او لری کی تاسو نه پلیتی او وسوسې د شیطان وليربط دې د پاره چې کلک والی راولي على قلوبكم یعنی استاسو پزلونو باندې ويثبت او مضبوط کی به پر سره الاقدام یعنی قدمنا. اذ يوحي ربك او کله چې حکم وکړ ربک ربستا الى الملائکه فرشتو ته انی معکم بشک تاسو سره ما فثبتوا الذين آمنوا نکلک آکسان چې ایمان راوړل سألقي نظر دوا بچوم الله فرمای فی قلوب الذین پزلون آکسانو کی کفرو چې کفر کړي الرعب رعب فضربوا وهي فوق الاعناق د پاس د سټونو وضربوا وهي منهم ددین كل بنان هر بن یعنی د ګوتو ذالک بانهم یعنی دا ذکر یعنی بیشک دی شاق الله خلاف کړي د الله ورسوله د پیغمبر داغ ومن يشاقق الله او سوک چې خلاف کی د الله ورسوله د پیغمبر داغ فإن الله بشک الله تعالی شدید العقاب یعنی عذاب ورکون کې ذالکم فذوقوه یعنی دا عذاب دن اسکی تاسو ان للکافرین او پوشی چې بشک کافرانو د پاره
عذاب النار یعنی عذاب د اور دے یا ایها الذین آمنوا اے کسانو چی ایمان مروڑے دے اذا لقیتم الذین کلج مخامخ شیطا سو آ کسانو سرا کفرو چی کفر کڑے دے زخپن پا وقت جنگ کی یعنی نزدی یو بلتا فلا تولوهم الادبار او ماروی دیت شاگانی ومن یولهم او سوک چی یعنی واڑی دیت یوم ایدن پا دغرز باندی دبره شاگانی خپلی الا متحرفا مگر په هنر او چال کون کوي لقتال اند جنگ د پارا او متحیزا یا پنا لټون کوي الى فئه یعنی خپل ډلې ته فقد باء بعذاب من الله یقینا اختشو هغه په عذاب د الله باندې ومأواه جهنم او زید د جهنم دی وبئس المصير او دا ډیر بد زید ورتلو دی فلم تقتلوهم پس ننی وجلی تاسو دی ولكن الله لیکن اللہ تعالی قتلهم یعنی وجلی دی وما رمیت اذ رمیت او ننی وشتلی تا کانی اذ رمیت کلچ یعنی گزار کرلتا ولكن الله لیکن اللہ تعالی رما وشتلی دی رسول دی وليبلي المؤمنین او چې ازمای اللہ تعالی مؤمنان لرا منه دخپل طرفنا بلا ان پا انعام حسنا خیستا و خسرا ان اللہ بیشک اللہ تعالی سمیع اللہ اوریدن کرے علیم اللہ تعالی پوہدے ذالکم وان اللہ او مقصد داو چی پوشی یعنی وان اللہ پوشی چی اللہ تعالی موہنو کمزور کون کرے قید الکافرین تدبیر دا کافرانو لرا ان تستفتحوا کچر تاسو غختل پیسلا فقد جاءکم الفتح یقینا را لتاسو تا پیسلا وان تنتهوا او کچر من شوی تاسو فهو خیر لکم دا بغوروی تاسو دا پارا وان تعودوا او کچر تاسو واپس شی جنگ تا نعود نمونگ بم اراو گرزو ولن تغنیا او اچری نشید پکول عنکم ستاسونا فئتکم دل ستاسو شیئن یعنی اس قسم ضرر ولو کسرت اگر کډیر وی یا ډیر لوی وی وان الله او بیشک الله تعالی مع المؤمنین الله در مؤمنان سرا یا ایها الذین آمنوا اے کسانو ایمان مروړل اطیعوا الله تابعداری کوي د الله ورسوله د پیغمبر داغ ولا تولوا عنه او ماړوي مخ داغنا وانتم حال دار چې تاسو تسمعون اوري ولا تكونوا كالذين او مکیږي تاسو پشان د آچا قالوا شوای سمعنا واورد المنغا وهم لا يسمعون حال دار چې نه ناوري ان شر الدواب یعنی بیشک بدترین پسند سرو کې عند الله پنځ د الله باندې یعنی الصم کان البکم گنگیان دی الذين آکسان دی لا یاقلون چی دی عقل نلری صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین یا اللہ زمونږ د ټول گناهونه معاف کی اللہ زمونږ د ټول حوائج برابر کی اللہ مشکلاتم حل کی اللہ پریشانیم ختم کی اللہ مصیبتنا تکلیفنا رانا لرے کی اللہ ری زمونږ استاسو د ټولو په حال باندې رحم وکي الله ری زمونږ استاسو د ټولو په حال باندې رحم وکي الله ری زمونږ استاسو د ټولو مشکلات حل کی الله ری زمونږ استاسو د ټولو مشکلات حل کی الله ری زمونږ استاسو پریشانای ختم کی الله ری مونږه تاسو نه مصیبتونه تکلیفونه لري کی الله ری مونږه تاسو ظالمانو د ظلم نه شریرانو د شر نه حاسدینو د حسد نه بغضیانو د بغض نه ساحرانو د سحر نه نظربازو نظر نه الله ری مونږه تاسو اوساتی الله ری زمونږه تاسو د ټولو حوائج برابر کی الله ری مشکلات حل کی الله ری پریشانای ختم کی الله ری مصیبتونه تکلیفونه زمونږ نه لري کی چې سور بیماران دي په کورونو کې کې په هسپتالونو کې الله دې ټولو ته شفای کامله عاجله نصیبه کی الله دې زمونږ استاسو د ټولو حوائج برابر کی مشکلات ته حل کی
او چې څومره مردگان وفات شوي دي الله یې د ټولو قبرونو د نور نه ډک کړي او الله دې د جنت د باغچو نه باغچې وګرځوي. الله دې زمونږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي. الله دې د قرآن کریم دا درس د خپل رضا سبب وګرځوي. الله دې مونږ تاسو نه په دې باندې راضي شي او الله دې مونږ تاسو د دین د خدمت دپاره قبول او منظور کړي تر مرګه پورې. الله دې زمونږ د قرآن کریم سره دې الله زمونږ مرګرتیا تر مرګه پورې چې دا نصیب کړي. او چې څومره ملګرو دعاګانو دپاره درخواست کړی دی الله یې د ټولو چې څه قسم ضروریات دي الله دې ضروریات برابر کړي، مشکلات دې حل کړي، پریشانۍ دې ختمې کړي. زمونږ یو ملګری سلیم یاد بھائی هغه ته هم دعا وکړئ چې الله جل شانه هغه ټول ضروریات برابر کړي، مشکلات یې حل کړي، پریشانۍ ختمې کړي، مصیبتونه تکلیفونه یې ترنه لرې کړي. او الله چې څومره زمونږ د مدرسې طالبان دي مونږ سره طالبات دي الله د ټولو په علم کې برکت واچي. الله دې ټولو ته علم وهبي ورکړي. الله د خپل علم نه ورته علم ورکړي. الله دوی په مونږ باندې اعتماد کړی دی راغلی دي. الله مونږ سره هېڅ هم نشته، مونږ خو خپله تا ته محتاج یو. خو الله د دوی د ګمان مطابق او د دوی د یقین مطابق او د اعتماد مطابق الله دوی ته علم وهبي ورکړي. الله د خپل علم نه ورته علم ورکړي. الله نور چې څومره مدارس دي الله د ټولو طالبات کامیاب کړي. الله ټولو مدرسو حفاظتونو کې څومره پکې علماء کرام دي، څومره زمونږ شیوخ حضرات دي او څومره چې دی نو زمونږ مشران دي، استادان دي، الله دې د ټولو په عمرونو کې برکت واچي. او الله جل شانه دې چې دی هغوی همیشه دپاره د هغوی زمونږ د دعا دپاره دی الله ژوندي ساتي. او الله جل شانه دې چې دی نو هغوی ته عمرونه دراز ورکړي. او الله جل شانه دې چې دی نو د هغه استادانو سایه په مونږ باندې ساتي. او الله دې مونږ تاسو ټولو ته دنیا آخرت خیرونه راکړي. او چې څومره مونږ سره استادان دي، څومره مونږ سره باجیګانې دي، الله یې د ټولو په علم کې برکت واچي. الله یې د دې ټولو په کورونو کې خیر راولي. الله دې چې دی د دوی والدینو ته عمرونه دراز ورکړي. او که د چا والدین پکې وفاتي الله دې قبرونه د نور نه ډک کړي، د جنت د باغچو نه دې الله باغچې وګرځوي. او الله دې زمونږ ستاسو د ټولو په کورونو کې خیرونه او برکتونه راولي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.